سلامونه نیکې هیلې او احترامات فضل وهاب سواتي ستاسو ورور یو ځل بیا نیغ په نیغه ستاسو سره مخاطب یم ملګرو څرنګه چې تاسو ته پته ده چې نن په دیر کې د پاکستان پیپلز پارټۍ جلسه وشوه. چیرمن بلاول بټو زرداري صاحب راغلی زموږ سره سابقه ام پی ای ملک بچا صالح صاحب دا مهال ولاړ دی په مټاکه کې ولاړ یو. دوی نه به پوښتنه کوو د نننۍ جلسې په حواله باندې څه وایي تاسو جي؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. یاره چې موږ په خوشحالۍ نه نن ډېر غټېږو چې موږ د دیر کومه جلسه نن وشوه دا د دیر د تاریخ د ټولو نه غټه جلسه وه او دا د دیر د قوم حق هم جوړېږي. ولې چې شهید بابا چې کله د دیر دوره کوله دلته یو ام پی ای مینې د هغه نه و خو به دیر ته راته او کوم حقوق مراعات یې چې موږ له راکړي وو دنیا ته مالی په ځنګلو کې یا نور څه چې موږ له راکړي وو شخصي پاسپورټ یې راکړ ټولې دنیا ته یې خواره کړو. بیا د هغې کوم شهید محترم بېنظیر بټو دیر ته راغلې وه، محترمه نصرت بیګم نصرت بټو صاحبه الله دې وبخي هغه دیر ته راغلې وه. هغه د هغې نه پس دا په اولني ځل چې و زموږ د نوجوان لیډر بلاول بټو زرداري نن دې ته راغی او هغه ډېر په خوشحالۍ د دیر نه رخصت شو. هغه دا وګڼله چې یاره انشاءالله د دیر قوم چې دی دا ډېر بهادر قوم دی او دا ډېر په اتفاق سره راوتي دي او تاسو جوړ څه لیدی او ستاسو له مخې وه او دا کوم اعلانات هم چې وکړه دا به پوره کوي انشاءالله زموږ د الله نه امید دی. څنګه شهید بابا موږ سره روټي کپړه مکان واده وکړه، موږ د شخصي کارت او پاسپورټ راکړو، موږ دنیا ته خواره کړو. دا د دنیا ولنۍ واده وه چې دا په یو کال کې دنه هغه پوره کړې وه. د دغې نه علاوه زموږ چې کوم حقوق موږ له چا نه راکول هغه یې موږ له راکړي وو. د ځنګلاتو کې موږ له 60% ریلټي راکړې وه. نو مخکې یاره د خپلې ژبې سپینې جامې موږ نه شو اغوستی، چا په دیر کې سپینه خاوره کوټې له نه شو ورکولی او شهید بابا موږ د دې هر څه نه خلاص کړي یو. نو زموږ د دې نه امید نه زموږ ته 1000% پر امید او انشاءالله چې ده څه وویل هغه کوي. ام پی ای صاحب ډېرې غټې هستیانې ستاسو په شکل کې د ثناء الله صاحب په شکل کې د نجم الدین صاحب په شکل کې دلته پرتې دي او د کومراټ ته روډ داسې حل دی چې په خدای یقین وکړه د سړي زړه درد وکړي. که دا ظلم حکومت راغی یا په اقتدار کې رالی نو سکرین په دې شیشه باندې واده وکړي چې یاره د کومراټ ته دې روډ غم دا به وکړي انشاءالله. جی د شعر چې موږ په تیر شوي حکومت کې چې کله ګورنمنټ کې نو موږ د چونکې اټن نواله د پاتراکه پورې دا روډ مکمل کړی. دا بل روډ بیا د وزیر اعلی صاحب خو ما پابندي لګولې خو ډایرکټ یوز د دې مال راکړي د هغې ټنډرې هم شوي دي. یو پورشن پاتې دی او 2 پورشنو ټنډرې کلکوټه پورې شوي دي انشاءالله د 7.5 ارب روپو. نو انشاءالله بل پورشن چې کوم دی په هغې به هم ډېر زیات ټنډرې وشي او کار به وشي. کارکونانو ته د څه پیغام ورکړي؟ زه خپلو کارکونانو ته سلام پیش کوم او د هغو د جذباتو قدر کوم او هغو چې په کوم انداز نن د جلسه کې او تاسو واورېدو په کوم انداز کې هغو دا استقبال وکړو نو زه هغو ته سلام پیش کوم او انشاءالله چې دا به زموږ د مستقبل نوجوانان زموږ د مستقبل هیروګان وي او مستقبل کې به زموږ د دیر د آبادولو انتهایی کوشش کوي او انشاءالله تاسو ولیدلو ستاسو د مخې وجي ډېره مهرباني او شکریه. قدرمن شي ملګرو تاسو ملک صاحب واورېدو چې د کومو نوجوانانو داسې ام پی ګانې هغه خوش نصیبه. بهرحال تاسو ښه پوهان په خبره به پوهېږئ. پروګرام کې که څه غلطي شوي بخښنه غواړو. تر بل پروګرامه پورې خپل کوربه فضل وهاب سواتي له ورکوي اجازت. د الله په امان.